مونږ ټولو له پیاول په خپله د عمل توفیق راکړي. حدیث مبارک کې راځي یو کس به قیامت کې په دې خپلو کلمو به داسې ګرځي، په خپلو کلمو خلق پتې تپوس کې څه ګناه دی وه، ما به خلقو ته وی او په خپله به مې پې عمل نه کو، ما به خلقو ته وی او په خپله به مې پې عمل نه کو. الله دې پې زمونږ عمل نصیب کړي. ډېره لویه ګناه ده چې سړی خپل د علم په مقتضا باندې عمل نه کوي. الله یې ډېرې پیرې د خر سره هم تشبیح ورکړې ده. وایي د دې علم مثال داسې دی لکه په خر باندې چې سړي بوج بار کړی، نو د خر نه دې کتابونو ته څه پیدا ده نه، داسې چې علم بې عملي، نو دا مثال دی. الله دې مونږ له علم با عمل راکړي. الله اول پې زمونږ عمل نصیب کا کریم الله، بیا پې د نورو خلکو عمل نصیب کا. عمل ډیر ګران دی او چې کم خلق په عمل کوي نو بیا ډیرې خوشحالۍ م الله تیاری کړي دي علماو دپاره. خو چې کم علما د علم په مقتضا باندې عمل کوي، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به آواز وکړي یا معشر العلماء. قیامت کې به یو آواز داسې وشي یا معشر العلماء، ای د علماو ټولګیا، صرف علماو ته به آواز وشي رانږدې شئ. وایي دا علما به ټول عرش ته نږدې شي. الله به ورته وایي چې رانږدې شي. چې رانږدې شي رب العالمین به ورته وایي ما علم دې دپاره نه و درکړی چې تاسو له به علم در کوم او بم جهنم ته غورځومه. ای علماو ما ټول بې حسابه بې کتابه بخلي یې ځئ جنت. دا به علما با عملی چې په علم عمل کړی د عمل خاوندان بی. نو الله تشبیح د سپي سره ورکړله او بیا وایي ساء مثل ذلک مثل القوم الذین، دا مثال د هغې قوم دی کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کوي د آیاتونو زمونږ، نو د دغې قوم به دا مثالي. فقصص القصصا، نو پس بیان کا ورته ته ای زما خوږه حبیبه دا احوال لعلهم یتفکرون، د پاره د دې چې دی فکر وکړي. ساء مثلا القوم الذین، بد دی په مثال کې هغه قوم کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کوي د آیاتونو زمونږه. وانفسهم کانوا یظلمون، او خاص په خپلو ځانونو باندې دی ظلم کوي. من یهد الله فهو المهتد، اغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي نو هغه لار موندونکی دی. هدایت د الله په قدرت کې دی. نو لیس الهادی الا هو، نه دی هدایت کوونکی مگر دغه یو ذات دی. لیس الهادی الا هو، نو هغه الله تعالی، نو هغه څوک چې هدایتو کې هغه ته الله، نو فهو المهتدی، نو هغه لار موندونکی دی. ومن یضلل، او څوک چې الله بېلاري کړي نو فاولئک هم الخاسرون، نو دغه کسان چې دي دا تاوانیان دي. فرمایي ولو شئنا لرفعناه، کچرې مونږ غوښتې نو خامخا اوچت کړی به مو ده لره بها په سبب د دې آیاتونو. ولکنه، لیکن دی چې اخلد الی الارض، دی مایل شو ځمکې ته، واتبع هواه، روان شو په خپل خواهش. فمثله کمثل الکل، نو مثال د داسې شو لکه د سپي. ان تحمل علیه یلهث، د سپي داسې مثال دی که ته بوج کوي په ده باندې، بوج ورچوي په ده، نو یلهث، نو دی جبر وباسي. او تترکه یلهث، او کو بوج پې نه اچوي نو بیا هم جبر وباسي. ذلک مثل القوم الذین، دا مثال د قوم هغې دی کذبوا بآیاتنا چې نسبت یې کړی آیاتونو زمونږ ته، نسبت د دروغو کوي آیاتونو زمونږ ته. فقصص القصص، نو بیان که ورته دا احوال لعلهم یتفکرون، د پاره د دې چې دی فکر وکړي. ساء مثلا القوم الذین، بد دی په مثال کې هغه قوم چې تکذیب کوي د آیاتونو زمونږ. وانفسهم کانوا یظلمون، او دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي.
من یهد الله هغه څوک چې هدایت وکړي هغه ته الله نو فهو المهتد نو پس هغه لار موندون کې دی فهو المهتدي نو پس هغه لار موندون کې دی ومن یضلل او هغه څوک چې بېلارې کې هغه لره الله نو فاولئک هم الخاسرون نو دا خلق چې دي هم دي تاوانیان دي